أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. زما انتهایی عزتمندو ګرانو ورونو مشرانو کشرانو زما هغه خویندې میندې چې په کورونو کې زما دا درس اوري، الله رب العزت دې موږ ټول د عمل توفیق راکړي. سورۃ النحل آیت نمبر 107 108 109 ما استاس مخکې تلاوت کو. دې نه مخکې الله رب العزت د هغه خلکو تذکره کړوا چې یو مؤمن سړی چې هغه باندې کفارو د ظلم د وجې یا زبردستی کلمه کفر وویل شي او دا غزله مطمئن وي، نو الله رب العزت په دې باندې چې کوم دی هیڅ پکړ نه کوي. لیکن هغه سړی چې هغه کلمه کفر ووایي او دا غزله هم چې کوم دی دا خبر ومني، نو دا سړی کافر کیږي. او الله فرمایي د داسې خلکو لپاره سخت عذاب دی، ځکه چې دا د ایمان نه وروستو ارتداد دی، ایمان پرې ښوده دی. مخکې الله فرمایي ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. دا په وجه د دې چې دوی د دنیا د زندګي چې کوم دی د کافرو پسند کړی دا، خوښه کړی دا په آخرت باندې، دنیا زندگی له ترجیح ورکړی دا په آخرت باندې. وان الله لا يهدي القوم الكافرين. بیشک الله رب العزت کافر قوم لچرته هدایت نه ورکړي. اولئک الذین طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وابصارهم. دا هغه خلق دي چې الله رب عزت د دوی په زړونو باندې مهر لګولې دی، وسمعهم او د دوی په اوریدو باندې، د دوی په غوږونو باندې، د دوی په سترګو باندې الله مهر لګولې دی. واولئک هم الغافلون. دا هغه خلق دي چې غافل دي د دین نه، د ایمان نه، د اسلام نه غافل دي، او دا جهنمی خلق دي. لا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون. ضرور به ضرور دا خلق آخرت کې په خساره کې دي، او دا ضرور به ضرور دوی چې کوم دې سزاوار دي، نو په خساره کې دي. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. بیا بشک هغه خلق چې هغه هجرت کړي د الله په لار کې، من بعد ما فتنوا، د دین وروسته چې هغه په مکی زندگی کې چې کوم دی په فتنه کې مبتلا شیو، ازمایش کې مبتلا شیو، د کفار په ظلم کې مبتلا وو، بیا هغه هجرت کو الله په لار کې. ثم جاهدوا وصبروا، بیا د الله په لار کې جهاد کو، صبر کو. ان ربك من بعدها لغفور رحيم. بیشک زما رب چې کوم دی دین رستو
غفور رحیم دے بخون کې دے او رحیم ذات دے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، هغه د قیامت ورځ چې په هغه باندې کل نفس تجادل عن نفسها، هر نفس به چې کوم دی خپل ځان لپاره مطالبه کوي، جنگ به کوي او خپل نفس لپاره جنگيږي، به کوشش به کوي چې طریقې باندې چې کوم دی جهنم نه بچ شمه، دغه کوشش به دغه. وتوفى كل نفس ما عملت، او هر نفس لبا داغه د عمل بدله به ورکول کیږي پورا پورا. وهم لا یظلمون، ظلم به سره نه کیږي، هر یو سړی ته چې کوم دی کامل مکمل انصاف ملويږي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله رب العزت مثال ورکړي د هغه بستۍ كانت آمنة مطمئنة چې هغه خپل مطمئنه زندگی تیروله، د خوشاله زندگی تیروله. یاتیها رزقها رغدا من كل مکان، او هغه بستۍ ته رزق چې کم دی د هر طرف نه مکمل را روانو، برابر سرابر مکمل رزق چې کم دلته روانو، رزق فراوانی و رزق ډیر زیاتو. فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف. نو بیا چې کوم دی هغه د الله د نعمتونو انکار وکړو، ناشکری وکړه. فذاقها الله لباس الجوع، الله رب العزت ورته د لوګي او د یری لباس وتوا غستو، یعنی لوګا او یره پیرالا. بما كانوا يصنعون، ووجد دودا غلط عمل او په دې کفر باندې الله رب العزت چې کوم دی هغه باندې لوګا راوستاو، یره پیراوستاو، خپل عذاب په مسلط کو. دی آیت کې چې کوم دی د مکی شهر مکه مثال ورکړی دی چې الله عزت هغه باندې چې کوم دی هر طرف نه د رزق فراوانی او تجارتي قافلو آمد رفتو، او چې کله دا رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار وکړو، الله عزت فرمایي چې هغه باندې مونږه چې کوم دی د لوګي او د یری عذاب چې کوم دی راولېګو. او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو ځل داس چل شیو چې مکی زندگی کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار کړو، الله عزت چې کوم دی هغه باندې دومره لوګ راوستي و چې هغه بیا اخر کار چمړې به خوري، سرمنی به خوري، و چې سرمنی دی حالت راغلی. نو دا الله عزت چې کوم دی مثال ورکړي دا هر هغه بستی چې الله هغه باندې چې کوم دی د نعمتونو فروانی وکي، هغه د الله بیا ناشکری وکي، نو الله عزت چې کوم دی هغه باندې لوګا او یرا او دا مصائب راولي. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون. او دینه مخکیم پیغمبران راغلي دي، ولقد جاءهم رسول منهم، تحقیق هر قوم کې داغونه یو پیغمبر راغلی دی. فکذبوه، هغه چې کوم دی هغه د دروغ نسبت کړی دی. فاخذهم العذاب، الله رب دې باغ واسطه باندې چې کوم دی عذاب راوسته دی. وهم ظالمون، او عذاب په دې حالت کې راغلی چې هغه ظالمان وو. الله رب دې موږ ټول عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.